د ملتان په کرکټ سټیډیم کې پیل شو د پاکستان سپر لیګ په کرکټ سیالو کې د لاهور قلندر لوبډلې ملتان سلطان ته په یو رنز ماتې ورکړې دي د پیسل د اتم پړاو د پرانیستي لومبۍ سیالۍ کې ملتان سلطان لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې یو سل شپږو یا منډې جوړې کړې وې چې جواب کې د ملتان سلطان لوبډله د شپږو لوبغاړو د سوځېدو په تاوان په یو سل پنځو یا منډو جوړولو وتوانېده د ملتان سلطان له لوري کپتان محمد رضوان تر ټولو زیاتې 15 یا رنزونه جوړ کړل شان مسعود 15 ډیوډ ملر 15 کیرن پولارد د سوځېدو نه بغیر 19 رنزونه جوړ کړي د لاهور قلندر کپتان شانشاه پریدي حارث رؤوف حسین طلعت او زمان خان یو لوبغاړي آوټ کړلو د دې نه وړاندې د لاهور قلندر لوبډله د ملتان سلطان په بلنه لومبۍ بیټینګ ته راووتله او په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په تاوان یو سل 15 یا رنزونه جوړ کړي د لاهور قلندر پر زمان تر ټولو زیاتو شپږ رنزونه جوړولو باندې بریالي شو مرزا طاهر بیگ 22 حسین طلعت شل او شایخو بغیر د اوټ کېدو 19 رنزونه جوړ کړي سکندر رضا خون بغیر د اوټ کېدو 19 منډو په جوړولو بریالي شو د ملتان سلطان لوري احسان الله اسامه امیر 22 عقیل حسین او شاهنواز دانی یو لوبغاړي آوټ کړي دي علب خان شیرپو دلبر نیوز 400